بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو، زه ستاسو ورور سجاد علي اخندزاده یم او دا وخت موجود یم په تحصیل چغرزي ګلبانډۍ چولا کې. بختیحان را سره موجود دی. د دې یو ماشوم دی، د ډېر وخت نه بیمار دی. تاسو په دې فوټیج کې کتلی شئ. په علاج باندې دو چې موږ ډېر زیات وګرځو خو خرچه پرې راځي او ډېرو ډاکټرانو له بوتل لی دا چټان هم تاسو کتلی شئ. د ډاکټر کوم چټۍ چې دي هغو سره هم موجود دي، دوایان هم موجود دي، نورې خبرې به هغو سره کوو. نیکۍ را سره هم موجود دی خو د هغو وس نه کېږي، ډېر زیات غریبانان دي. نو بالکل موږ ته یې وویل چې یاره یو ویډیو کول غواړي، نو موږ رالو دو د دې لپاره چې یاره د دو د اواز چې کوم دی دا تاسو ته مخې ته کېږدو. السلام علیکم حاجي صاحب. وعلیکم سلام. لکه دا زما نوسی دی خو لکه زمونږ څه وس کېږي نه چې دا لکه لاهور ته یا داسې بل ځای ته ویسو بوځو او دله علاج وکړو. خو لکه تاسې ډېره مهرباني وکړئ چې د چا وس کېږي او دا وړوکې علاج وشي نو په موږ به ډېر لحاظ ملاتئ. او مطلب دا دی چې وړوکی ډېر خراب شو، تاسې به وینئ هم او د پلار هم څه وس نه کېږي، نه څه داسې خاص یو کاروبار زموږ شته او دغه لږ ځای جو په دې سړک راغی. شکر الحمدلله جو په دې کې لکه د دنیا مخلوق ته چې پیدا ورسېده او نوره خرڅېږي نو څه وس دس نه کېږي. نو چې په دې باندې ډاکټران څه وایي دله څه چل دی، څه مسله ده، خرچه به پې څومره راځي؟ نو ډاکټران خو دا وایي چې په دې زموږ سره به 15 میاشتې داخل وي او دا به تقریبا 15 لاکه روپۍ پرې راځي. نو دومره خو زموږ وس کېږي نه. نو چې په دې باندې لکه د چا وس کېږي او د ده سره په رضا د خدای څه امداد وکړي یا له علاج وکړي نو دا به ډېره مهرباني. مشره دا راته ووایه د صحت کارت باندې نه کېږي څنګه؟ نو په صحت کارت باندې خو لکه هغه خو دله هغه بېهوشي م ورکړه او هغه یا چې اوبه واخیستې یا چې غوښه واخیسته نو په هغې باندې هغه چې دی نو هغه لکه پوره غور پرې ونه کړو نو هغه سپیر شوه، په هغې باندې غور ونه کړو. نو په کار دا ده چې اوس په دې وړوکي لا څه غور وکړي او د دې وړوکي علاج پرې وشي نو موږ به ډېره دواګانې به کوو، ډېر به خوشحاله یو. که پیسې تاسو ته راشي میلاو شي نو دا ماشوم به تاسو بیا په قدر ډاکټر له بوځئ؟ انشاءالله دا وس داسې په خپل کوو او داسې خو نه شو پرېښویولی په لاس کې خو ترشته هم نه. نن سبا دا کرایان یا هر څه تاسو ته پته ده چې ډېرې زیاته خرڅه پرې راځي نو خپل لوښی څوک داسې نه شي پرېښویولی. زموږ په لکه وس نه کېږي چې په دې وجه باندې لکه پاتې دی. نو که دا تاسې پې هر مسلمان چې داسې غور وکړو نو هغه جرد الله پاک ورکړي. ډېره مهرباني. ښه شکریه. دا سره حاجي والد صاحب موجود دی ردي ماشومه که نه او دا زوی سره هم ناست دی کم بیمار چې دی تاسو کتلی شئ. بختیحان باچا دا راته ووایه د دې ماشوم څومره وخت بیمار شوی دی؟ د دې ماشوم یاره 3 کاله وشو چې دی د ده عمر دی او بیمار شوی چې دی د ده 1.5 میاشت وشوه بیمار شوی دی او اوس دا ټیسټونه میسټونه له کړ دی، یو ټیسټ ناکامه شوی دی بل له کړ دی نو د دې واپس جواب راشي نو بیا به یې بوځو. خو زموږ غریبي ده او پیسو ضرورت دی، که چاره سره تعاون وکړو نو ډېره به ښه او خدای دې خوشحاله کړي. د چې دی نو څومره خرچه به اندازتن راځي؟ اندازتن خرچه خو ډاکټر ویلي وي چې یاره که دلته اپریشن کوو خو د ده کېږي نه، دی به پېښور ته مالولیا ډاکټر وي او کم از کم نو لږې پیسې به پرې راځي. خو یا زما سره دی هفته دی یا 2 دی خو که کاله پورې ایثار شي نو 6 لاکه روپۍ به پرې راځي وي. دا راته وایي په صحت کارت نه کېږي نه؟ پارمبي هم ده او کارډ هم دی خو په کارډ باندې له دا ټیسټونه اخیستي دي او اوس قسمت له به ځي نو چې په کارډ وکړي نو ډېره به ښه، که په کارډ ونه کړي نو دا خو بیا 6 لاکه روپۍ دي نو دا خو غریبي ده. ته څه کار کوې پخپله؟ کار مار خو نشته او دغه دیاړي به کوله خو اوس مې د خپه م خوږ شوي ده، کار نه دی کړی. ستاسو د موبایل نمبر څه دی؟ موبایل نمبر دی 0341 928 51 نمبر دی. یو ځل بیا ووایه. 0341 928 51 نمبر دی زما. په دې بیا زما سره رابطه کولی شي، تعاون نه سره وکړو، خدای دې خوشحاله کړي. نو که دا پیسې میسې میلاو شي نو دا ماشوم به ته بیا ډایرکټ بوځي؟ انشاءالله به یې بوځم. دغه خبره ده. ټیک شو، ډېره مهرباني. قدرمنو کتونکو ډېر زیات خفه شوم یقینا. ماشوم دی تکلیف کې دی او کله چې ماشوم پلار بچې په تکلیف کې پلار ته ګوري نو دا ډېر زیات چې دی نو سختې خبره ده او ډېر زیات خفه هم شوم. ماشوم ته تکلیف هم دی ژړلی خو اوس دی سره موږ کښېنو موږ چې لږ قلار شي ډېر زیات کمزوری شوی هم دی غریب
نو کستاسو سوس 10 کیږي او خپل زکات خیرات نو بختیحان بادشاہ لجی په دې نمبر مونږ تاسو ته په دې رابطه وکړئ زموږ سره رابطه کولی شئ چې د دې ماشوم علاج وشي او د مور پلار ته چې د نو زړه ته سکون میلاو شي او تاسو له الله اجر درکړي دې خبرې کولی شي تاسو نوم دی بچیا تاسو نوم دی ها ښه قدرمنو نو بالکل د دې غریب بختیحان سره ودرېږئ او تیروي خو ژوندون د پر هر څوک ژوند هغه چې د بل خدمت کې تیر شي یقینا د خبرونه تاسو کته او د الله د رضا لپاره مخکې شیر کړئ او د دوسرا مدد خامخا وکړئ خپل قربا سجاد علي اخونزاده لور کې اجازه په لوی الله مسپارم پاکستان زنده باد الله پامان